چې کوم تاسو د پوسټ مارټم خبره وکړه، پوسټ مارټم د یو ډاکټر ریپورټ دی، په هغې باندې هغه خپل چې کوم هغه رای وي هغه پایبندي کې دا یو ایکسپرټ اوپینین دی. هغه پوسټ مارټم ریپورټ موږ سره په ریکارډ باندې موجود دی ډاکټر د طرفه. ډاکټر پای کې خپل انټري ایگزیکټ وونډ منشن کړی دی، چې کوم فردر د هغه د ډیډ باډي څه تجزیه هغه کړي وي هغې کې هغه منشن وي. هغې نه علاوه تاسو چې کومه دا دویمه خبره وکړه، په دغه سلسله کې هم موږ ایس ایچ او ته چارجشیټ ورکړی دی، فیکټ فایندینګ انکوایري پای کې روانه ده چې فیکټس سره هغه د هغې مطابق ایس ایچ او سره هغه نمونه ټریټمنټ کېږي او د فیکټس نه علاوه پای کې بل څه نه. فیاض جی د چا طرف نه مقتول؟ زهیب جی د هغې طرف نه زهیب. ډیپو صاحب دا یو دوی دغه پوښتنه کوي او دغه خبرې بار بار کوي چې په جرګه باندې پولیس ورغلل او هغه جرګې تس نس کړه او جرګې نه بیا خلک روچت کړل. پولیس ته چې کوم انفارمیشن راغلی دی په موقع باندې هغه دغه رنګ یو انډیویجوال کس چې هغه خپل ریکارډ خپل سټیټمنټ پولیس ته په ریکارډ هم راوستو، په 161 بیان باندې هغه راوستو. هغه پولیس ته کال کړی دی چې یاره جي دلته کې په حجره کې یو جرګه روانه ده او په دې کې کسان با مسلح ناست دي. په هغه ټایم باندې پولیس ته د جرګې څه د نوعیت ذکر نه دی شوی چې جرګه د څه سلسله کې روانه. لیټر آن بیا موږ ته بعد کې پته ولګېد چې دا دوه ګاونډیانو د دې خپلو کې څه د اوبو په معامله باندې څه ډسپیوټ جوړ شوی او په هغې کې بیا دوی راکېناستې یو ځای، خو په هغې کې یو کس چې کوم دی پولیس ته کال وکړو او په دې کې ملټیپل پولیس افسرانو ته کال شوي، ټول په ریکارډ باندې موجود دي چې یاره په دې حجره کې کسان به مسلح نه سي، تاسو راشي. نو ډي ایس پي ته کال تللی دی، ډي ایس پي سیټي ته. هغې نه پس هغه په وارلس باندې او بزر یو ټلیفون ایس ایچ او ته کال کړی چې دغه رنګ یو ځای کې د نقص امن خطره ته ورشه وګوره چې څه صورتحال دی. هغې نه پس پولیس راغلی دی بیا ستاسو مخامخ. بالکل جی هغه خپل سټیټمنټ پولیس ته په ریکارډ ورکړی دی چې په 22 اګست باندې یو افسوسناک واقعه شوې وه چې په هغې کې یو سیویلین چې د هغه نامه سید عاصم شاه او زموږ دو پولیس والا هغې په ګولۍ باندې لګېدلي وو. د سید عاصم شاه ډیث شوی او د دو پولیس والا چې کوم دي هغې د بولټ انجري شوي دي، هغې ته حال لا انډر ټریټمنټ دي. په دې سلسله کې دو طرفه ایف آی آر درج شوې. پولیس په خپل ایف آی آر کې دا موقف اخیستی و چې یو جرګه روانه وه، پای کې پولیس ته کال راغلو چې با مسلح کسان پکې ناست دي او د نقص امن خطره ده پای کې. نو هغې نه بعد پولیس هلته کتلی دی، یو کس مسلح و هغه غیر مسلح کولو کوشش کړی دی. په دې کوشش کې فایر شوی دی او دا مقتول عاصم شاه په ګولۍ لګېدلی دی او د ډچ شوی دی. دغه رنګ ورسره زموږ د پولیس والا زخمي شوي دي. جبکې چې کوم د مقتول ورثه دي هغې په خپل ایف آی آر کې دا کلیم کړی دی چې ایس ایچ او په موقع راغلی دی، هغه پسټل راویستې ده او عاصم شاه هغه په پسټل باندې ویشتې دی، هغې نه د هغه ډیث شوی دی. دا دواړه سټیټمنټس موږ په ریکارډ باندې راوستي دي، د دواړو ایف آی آر خپل خپل درج شوي دي. د دې سپیشل انویسټیګیشن ټیم ناست دی د سجاد صاحب په سربراهۍ کې، هغه ټیم لګیا دی تفتیش کوي او ورسره مونږ د دې تفتیش فردر د امپارشل او د میرټ باندې د کېدو دپاره ریجن افیس ته هم یو ریکویسټ کړی دی چې دا تفتیش دي د چارسدې ضلعې نه بهر کړی شي، دا د یو بل انډیپینډنټ افیسر ته ورکړی شي چې هغه په میرټ باندې تفتیش وکړي. سر د مسلح کس نه د ټوپک ایس ایچ او صاحب په خپله اخیستې که نه بلې؟ ګورئ چې کوم ایف آی آر کې ریکارډډ دی دا د ایس ایچ او ګنمین هغه غیر مسلح کولو کوشش کولو او هغې ته نه ټوپک اخیستی دی. سر ډي وي آر حوالې سره دغه راځي چې پولیس ډي وي آر او د کیمرې او دې څه ګورئ جي چې کوم د دې وقوعې ته مخامخ یو سی ان جي سټیشن او د هغې ډي وي آر بالکل پولیس په فرد باندې اخیستی دی. هغه ډي وي آر اف ایس ایل لپاره تللی دی. ستاسو ټولو په نالج کې دا خبره ضروري ده چې اف ایس ایل ته کله موږ یو ډي وي آر لیږو نو اف ایس ایل ته موږ په خپل ډاکټ کې هم لیږو او اف ایس ایل په هغې باندې خپل جواب هم رالیږي چې آیا دې ډي وي آر کې څه ډیټا ډیلیټ شوې ده یا په دې کې څه موډیفیکیشن شوی دی یا په دې کې څه الټریشن شوی دی یا په دې کې فردر هیڅ قسمه که څه هیر پیر شوی وي نو هغه اف ایس ایل رپورټ موږ ته بیا په هغې باندې پراپر رپورټ راکوي فیصل لیبارټري چې په دې ډي وي آر کې څه ټیمپرنګ یا ایډیشن یا ډیلیشن وغیرہ شوی دی که نه دی شوي. انفیکټ که څه ډیټا ډیلیټډ هم وي نو اف ایس ایل لیبارټري یا د پنجاب چې کوم فارنزیک ساینس لیبارټري ده هغه موږ ته هغه ډیلیټډ ډیټا هم ګورئ جي دې کې ډېر زیات مس انډرسټینډنګز روان دي. کوم چې د مقتول ورثه دي هغې سره زموږ ډیلی بیسس باندې یا زما ملاقات کېږي یا ورسره سجاد صاحب ملاقات کېږي یا بله ورځ د پیر په ورځ باندې زموږ د اډیشنل انکوایریز د افیس نه هم یو ټیم راغلی دی، د هغې هم ورسره ملاقات شوی دی. نو پولیس لیګلی صرف مدعي ته باونډ دی چې مدعي سره خبرې اترې وکړي. پولیس جي ګوره دا خو چارسده پوره ضلع ده نو په دې کې هر دویم سړي ته پولیس جواب ورکولی شي نو بیا خو به ډېره ګرانه شي زموږ دپاره. نو یا یو سیاسي پارټۍ ته یا یو ګروپ ته یا یو تنظیم ته خو زموږ دپاره دا انسریبل کېدل چې دا امپاسبل ده. مونږ مدعي هغه ته مونږ ویلي چې مدعي ته کومه نمونه انفارمیشن پکاري، کوم چې د هغه ریزرویشن وي، کوم چې د هغه کنسرنز وي او مونږ سره ډسکس کوي او مونږ به د هغې پراپر د هغې اډرس کوو. پولیس اوسه پورې چې د مقتول مطالبات چې کوم نو هغې کې اوسه پورې په څه باندې کار کړی؟ ګورئ جي د هغې هره مطالبه منلې شوې ده. د هغې په مطالبه ګورئ ایف آی آر د هغې رایټ و مونږ هغه ایف آی آر هغې ته کړی دی. هغې نه پس ایس ایچ او سسپینډ شوی دی، ایس ایچ او ته پراپر چارج شیټ ملو شوی دی د هغه ډپارټمنټ انکوایري دپاره هغه ته
چارجشیټ بیل ملو شوی دی. رای بی بی اے پورې خبره وه. بی بی اے جی دو طرفه شوې ده. د بی بی اے نه پس بی بی اے همیشه ګرفتاري تصور کېږي. بی بی اے مینس چې تاسو ته عدالت دا لیوریج درکړو چې تاسو لاړ شئ ځان شاملي تفتیش کړئ. انفیکټ که تاسو هغه بیل آرډرز هم ګورئ نو په هغې کې کوډ دا لیکي چې یاره فار د پرپز آف جویننګ انویسټیګیشن نو دا بیل ورته ګرانټ کېږي. نو هغې ته هم تیار دی. هغې نه علاوه چې کوم د دې فردر څه دغه مونږ ورغلي دي سره د دې دوه درې ملاقاتونه شوي نشستونه شوي دي. نو زما په خیال مطالباتو کې داسې پینډینګ مطالبه نه ده پاتې. ډي پي او صاحب اوس مجیب خان سره خبرې کولې هغه چې موږ ثبوتونه ورکوو او دوی زموږ نه ثبوتونه نه وصولوي. ګورئ جي دا سجاد صاحب مونږ سره ناست دی او تاسو ته مونږ بالکل جي کیس فایل کولی شو. اوسه پورې مونږ لا یو د موقع ګواه نه دی راغلی. د دې په بیهاف باندې یو د 161 بیان لا نه دی راغلی. مونږ ته چې کوم دي موقع چې کوم دی د هغې ملاحظه لا نه ده شوي. زمونږ سایټ پلان لا نه تیار شوی د دوی په بیهاف باندې. نو د دوی په بیهاف باندې بلا شي ایویډنسز پاتې دي. هغې دپاره دي ته مونږ ملټیپل ټایم اپروچ وکړو چې یاره مونږ ته ایویډنسز راکړي. خو هغه دی وایي چې مونږ خپل لایر سره به کینو بیا به هغې نه پس نو چې کله دوی مونږ له جي خپل ایویډنس راکړي ودال اوپن هارټ به مونږ ایکسپټ کوو. هغه مونږ کیس فایل کې په ریکارډ باندې راولو. ډي پي او صاحب دوی بس یو مطالبه چې جوډیشل انکوایري کې کوم ځای کې رکاوټ دی چې دغه ته جی بالکل نشته په جوډیشل انکوایري کې رکاوټ. زمونږ نه زیات په څوک هم نه دي خوشحاله چې یو انډیپنډنټ انکوایري وشي. نو مونږ خو دې ته د خپلې اندې دا فرض کړي دي چې تاسو که ډسټرکټ باندې ستاسو دغه ني تسلي نو مونږ ریجن افیس ته تاسو انکوایري انفیکټ ما نن خپل افیس نه لیټر لیکلی دی. مونږ به تاسو ته کاپي شیر کړو چې ما په خپل بیهاف باندې ریجن افیس ته دا ریکویسټ کړی دی چې یاره دا میرټ فردر په دا انویسټیګیشن چې دی فردر په میرټ او امپارشیلټي سره وشي نو دا انویسټیګیشن دی د ضلع نه بهر کړی شي چې په دې کې یو ذره هم څه د شک شبهې گنجایش وي چې هغه ختم شي. نو مونږ خو دې ته دا افر کړی دی چې د ډسټرکټ په سطح باندې د ریجن په سطح باندې د پروینس په سطح باندې جوډیشل انکوایري که د دې نه علاوه څه بل انډیپنډنټ فورم وي په هغې باندې هم انکوایري ته تیار یو. زمونږ نه زیات په میرټ کې انټرسټډ څوک هم نه دي چې مونږ ته پته ولګي چې خپل هم مونږ یو دغه وکړو سیلف انټروسپیکشن چې څه ته وایي چې یاره زمونږ څه غلطي وه او د کیس فیکټس هم مخې ته راشي.